آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ابراهیم علیه السلام د دعاګانې کوي او دا هغه لوی نعمتونه او هغه لوی احسانات دي چې دا نوي نو سړی هیڅ کار نشي کولی. چې امن نه او خوراک ډیری نو په خوله کې به ډیر کیږي او په خوله کې به زهر شي. او چې امن شته او لګه ده نو امن بس کې خوري وي امن باندې بس کې. نو د دیو جن دلته ابراهیم علیه السلام دو دعاګانې کوي. اولنې دعا د امن د پاره کوي او دویمه دعا چې هغه د رزق د پاره کوي. شاپور شیخ نور الله مرقده هغه پر ابا فرمایل چې په کم یو کلی کې اوسېږي نو دا هغه کلی د پاره د امن او د خوراک او د معیشت چې سوال کوا، او چې په کم ملک اوسېږي نو دا هغه ملک د پاره د امن او دارنګ د اسلام او دارنګ د معیشت او د خوراک او د اقتصادیات سوال کوا. خدا ټول چې راضی نو دا د قران کریم په نظام باندې اسلامی قانون باندې اسلامی سوچ او فکر باندې چې هغه دا راضی. نن سبا چې خلک کوئی و یاره چې موږ به ترقی څنګه وکړو او امن بچره هغه څنګه راشي او د امن د پاره چې طریقې هغه د اغیارو استعمالي. کله غانې بجانې راوړي رباب راوړي، کله چې هغه ټورنمنت منعقد کی، کله د هغې لپاره د مخلوط تعلیم د هغې چې ادارې قائم کی، کله یو قسم طریقه باندې او کله په بل قسم طریقه باندې هغه کوششونه کوي چې منګه امن راولو. خو د غریبانو نه لار ورکه شوې ده چې د امن د پاره کومه فارموله پکار ده. وجه دا ده چې اصل کې امن چې راځي نو قرآن کریم د هغې لپاره وجه ذکر کړې ده. سورۃ المائده آیات نمبر 66 کې هلته وایي که اقتصادیات برابرول غواړي او که امن برابرول غواړي نو د هغې لپاره یو فارموله ده چې هغه قانون الهی دی، نظام الهی دی. ضابط حیات هغه قرآن کریم وګرځوه په هر یو د زندګۍ په هر موړ کې او د زندګۍ په هر یو پهلو کې قرآن کریم لره د نظام حیثیت ورکا او اسلام لره د نظام حیثیت ورکا چې امن راځي او کنه راځي. الله جل شانه فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ګوره خیال کوا کله چې سړی په صحیح طریقه باندې قرآن کریم لره قانون کی ولو انهم کچری دیو اقاموا التوراة قائم کړی وی تورات لره یعنی قانون کړی وی تورات لره والانجیل او انجیل لره وما انزل الیهم او هغه قرآن کریم چې دیو ته نازلول شي لاکلوا من فوقهم نو د پاسه طرف نه د خوراکونو بندوبست الله کړی وی ټیم په ټیم باران ستا مشران برابر ستا چې د آسمانی طرف نه چې کم انعامات د الله ر طرف نه راځي هغه به ټول تا ته متوجه وي. ومن تحت ارجلهم او د لاندې طرف نه پټي فصلونه بچي ستا چې سمنا د اډر او د حکم د لاندې رعیت ته ټول به برابر وي. منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. خدا سایا يعملون ولادي ډېر غلط نظریو فکر ولادي نو د دې وجنه اقتصادیات هغه خراب دي او ټول عمر چې بل تلاش نیول او ټول عمر د بل نه غوښتره هغه کیږي. ورپسې سورۃ انعام کې آیات نمبر 82 کې چې هم ذکر کړی دي د امن فارمولې څه ذکر کړی دا الذين كسانا منو چې ایمان راوړو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او ګډ نه کد خپل ایمان سره ظلم لرام یعنی ایمان راوړو په آسمانی قانون باندې او د الله د طرف نه را لېږلی شوی مبلغ او معلم جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې او د دې ایمان سره ظلم یعنی غلط قوانین غلط سوچونه او فکرونه
غلط نظریه او عقیده هغه یو ځای نه کړي نو اولئک لهم الامن دغه کسان چې د دیو د پاره امن دي وهم مهتدون او دیو په سم لار باندې روان دي نو د امن د پاره د ټولو نه بهترین قانون او بهترین لار هغه صحیح ایمان صحیح نظریه او صحیح عقیده دا مضمون چې قرآن کریم سورت سبا کې 38 نمبر آیات کې هم ذکر کړی دی د قوم سبا تذکرہ کوي الله جل شانه وی لقد کان لسبا فی مساکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة ورب غفور وګوره د الله تر طرف نه د رزقونو پوا پر مقدار سره اگر روانو د هر طرف نه د دیو لپاره آمدنی معیشت برابرېدل او د دیو زندگی د اطمینان او د سکون تیرېدل خدا اصل وجه سوا چې دیو دغه طریقه په دیو باندې بدل شو نو وای داغي اصل وجه دارا چې دیو د الله را لګل شوی قانون د الله را لګل شوی حکم هغه عملی نکو او هغه چې پرې خودو نو د دې د وجنه الله جل شانه هغه امن او سکون هغه د رزق وا پر مقدار چې هغه مسکنت باندې او په خواري باندې بدل کړم نو د تبعی سره چې مخامخ شو قرآن کریم 10 سپارہ سورت قریش کې یو دوه قاعده ذکر کړي هغه د امن قاعده او د خوراک او د معیشت قاعده چې لکه کتا سووي چې یاره زمنګ سره رزق بندوبست نشتا من ټول مرخوار او ذلیل او بل تملاس نیولې دي زمنګ کلی کې امن نشتا چرته کله دماکی کیږي کله چې اغوا کیږي کله چې هغه ډاکټران خلق علالي کله چې عوام خلق علالي کله په یو طریقه به امن راځي کله په بل طریقه باندې به امن راځي زمنګ په کلی کې خو امن رانلې د دې لپاره سو کو یار جیلار ورته باندې کو کنه چې سو کو په بارډر باندې پوجیان تعینات کو کنه د دې لپاره د ټورنمنت او یا چرته د کرکټ او د غانو د بجانو یو محفل چې داغي انعقاد کو کنه د دې لپاره نور داسې سوچونه فکرونه اسلحه استعمال کو الله وینا نه اسلحه ته ضرورت شته نه پوجینو ته ضرورت شته نه غانو بجانو ته ضرورت شته نه د کرکټ ټورنمنت ته ضرورت شته که ضرورت تینو یو خبره تره هغه خبره څه ویلی الاف قریش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت پس دیو دی عبادتو کی د رب د کور د بیت الله شریف چې کوم رب دی رب ویلې دی هغه رب چې د بیت الله تربیت کړي دی هغه رب چې ستا تربیت کړي دی هغه رب چې د دې ټول کائنات تربیت کړي الحمدلله رب العالمین د هغه تربیت کون کی ذات عبادت او کاو داغه قانون اومنا داغه حکم او اډر اومنا او پزان باندې ناپیس کا نو والا دوانه خبري الذين اطعمهم من جوع وامنهم من خوف هم بدر لرزق در کما په داسې مقدار باندې چې تبه اوګه نه پاتې کیږي او هم بدر ل امن در کما په داسې قانون او په داسې طریقه باندې چې ستاب په هر ځکه امني نه بستا چې څوک عزت لوټ کوي نه به څوک ستا حیا لوټ کوي نه بستا چې څوک کله علاقه چې هغه به امن کوي تا ته په هر طریقه باندې امني دا اسلامی سوچ او فکر او اسلامی نظریہ را اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی اوبرے گا جتنا کہ دباؤ گے اسلامی قانون کے اسلامی سوچ کے اللہ جل شانہ دا لچکی خو دے رے او دا چرے دا طاقت پکی خو دے رے چې سمنا دا ته ازمائی او د دې سو خلاف کی دارا او چتیږي خدا عملی کول غواړي نن سبا چې خلک کوئی ویا رجی منګه ترقی ونکلام زمنګ په کلی کې امن رانلې نو ترقی خو چې منګه د تبلیغیانو حضراتو نو ریدلې لا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو کې د کامیابی یقین او په غیرو د طریقو کې د ناکامیابی یقین زمنګ او تاسو په ژوندونو کې راشي نو دا یوازې صرف او صرف په مانځ کې نه ده دا د یو شخص په بدن کې نه ده ترسو پوری چې منګه بایکاټ د غلط نظام نه د غلط قانون نه د غلطی طریقې نه نی کړي دا ایوازي د یو تن خبره نه ده
د غلط جمهوری او اکثری نظام نه بایکاټ په علماو باندې عوامو باندې مسلمانانو باندې سیاسیانو باندې غیر سیاسیانو باندې طالبانو باندې تعلیم یافته ایجوکیټډ طبقه باندې سکولیانو باندې سرکاري غیر سرکاري باندې چې ترسو پوری دی ټولو د غلط قانون او د غلط سټایل او د غلط هغه پیشن نه چې بایکاټ نه کړي نو نه امن راتلی شي نه ترقی راتلی شي تعلیم یافته لکان ورته امپاسبل وي دا بالکل ناممکنه ده که امن راوستل غواړي نو د امن د پاره فارموله د قران کریم استعمال کا ځکه ابراهیم علیه السلام د دعا کړې ده د امن او د رزق خو افسوس خبره دارا چې زمونږ استاد نه لار خطا شوی دنو اسلامی قانون پدې کې امن پکې لري حیا پکې را عزت پکې لري پدې کې چې معیشت پکې لري معاشره پکې را صحت پکې لري څه قسم عدالت نظام کم قوانین چې یادې ټول په ټول چې د الله په فضل سره قران کریم او د نبی علیه السلام په 23 سال ژوندۍ کې پرته ده خو افسوس دا چې موږ د اغیارو په غیب سره روان شوي او د اغیارو په طریقه کې چې څه کو اغه لټو دا ځکه موږ کامیابی نه مو